کتونکو عاصم شاه ایډوکیټ یو ځوان دغه ناوړه پیښه د چارسدې ټوله فضا یې پیکه پیکه کړې ده. نن موږ په دغه تعزیت کې چې موجود وو نو د شب قدر، تنګي او چارسدې تحصیل سره سره میاګان کم قام دی، کاکاهل تنظیم دی، هغې کې د جمرود، خیبر، کاکا صاحب، اکوړي او دغه شانتې د تغبې، ملکنډ ډیویژن، مردان، یره د هر سیمې میاګان پکې ما ولیدل. عاصم شاه ایډوکیټ یو ډېر ښکلی ځوان، نن یې د واده نیټه وه، ټولې تیاری مکمل شوې وې. یو ډېر غټ مرګ، دروند مرګ، غټه صدمه پلار څنګه برداشت کی، د پلار دوستانې څنګه برداشت کی، او ورسره په هغه مور به څه تېرېږي. ګرانو کتونکو، تر دې وخته پورې خلک وایي چې څه چل شي و، څوک وایي په پټي جګړه وه، څوک وایي په لختي جګړه وه. خو نن موږ دغه موقع ته لاړو، عیني شاهدینو دا خبره کوله چې دلته کې د لاره کې لږه کنده ده. نو دغه کم مدعیان چې دي هغه د نورو یا د نورو چې کم دی ورته وایي چې یاره دا کنده ډکه کې. په دې کې د دوی روانې راغی په کنده باندې او جګړه شوه. جګړه چې وشوه نو بیا یو مشر وی چې دې کې ما د روغې سولې کوشش شروع کړو. دغه خلکه مې کورونو ته دنده کړل، رالو دلته کې د میا محسن شاه باچا په دیره کې روغه روانه وه. او د دې روغې دوران کې بیا چې کم دی نو تو مې تکرار شوی دی او دې وخت کې پولیس ته اطلاع شوې ده. پولیس موقع له راغلي دي او ډزې شوي دي، او ډزې چې کم دی نو په هغې کې 2 پولیسوالان لګېدلي دي او ورسره یو دغه. نو ګرانو کتونکو، اوس ټول انحصار چې کم دی هغه په سی سی ټي وي فوټیج باندې دی. دغه ځای کې موږ وکتل چې دې خوا کور دی، دې خوا کور دی، پټي دي، دې خوا هم پټي دي، خو کیمرې نشته. کیمرې پم کې دي، دا خو به د تحقیقاتو نه وروستو پته لګي. اوس ګرانو کتونکو چې څنګه کنفیوژن و، نن موږ کنفیوژن ختم کړ او د موقع چې جګړه په پټي نه وه، په نالۍ نه وه، په لاره کې په کنده باندې وه. د ده د فارمیسي دکان به هم کو، د شوق نه کو. چې اطلاع ورته شوې چې پلار دې جګړه کړې ده نو دی وله راغلی دغه ځای کې، او بس دغه ځای کې د اخري لمحات یو ډېر غټ غم یې پرېښوده. دې کې احتجاجونه مو شو، ولې چې دا جماعت اسلامي کارکون او جماعت اسلامي په دې اخلا باندې ډېر منظم دي. بیا میا همنشاه کاکاهیل چې هغه ډایرکټ چې کوم دی د نواز شریف سره او شهباز شریف سره رابطه ده، امیر مقام راغی، ظفر اقبال جګړه راغی، آی جی پی صاحب چې کوم دی نو په دې کې دلچسپي واغستله. خو دې وخته پورې زه تاسو ته خپلې ذرایع مطابق وایم چې دغه ډزې شوي دي یا څونه د جنسو ریپورټونه دي، نو هغه ریپورټونو کې پولیس باندې الزام نه راځي. خو دا پولیس ډېره فاصله کې دغه ځای ته تللي دي، یو جګړې له تللي دي، ارادتاً نه دي تللي. خو د دې نه فرض چې کوم دی نو یو داسې ځوان زلمی هلک چې نن یې د واده نیټه وي، دا څوک نشي برداشت کولی. دې کې چې اوس مخې له څوک هم ورځي نو او اخوا دې خوا خبره کوي، نو هغه په دوی باندې به بد لګي او بد دم. نو ګرانو کتونکو، په دې دومره احتجاجي مظاهرو کې او په دې کې د آیس فروشۍ خبرې شوې، او حقیقت دا دی چې نن آیس فروشي کېږي، معلوم خلک دي، خو بعضې پولیس خلکار چې کوم دي دغې خلکو سره ملو دي، خو یو ډي پي او ښه کارکردګي کوي. نو دغه پولیس والا چې کوم دی دغه آیس فروشو ته لارې هم ښیي، د دوی نه پیسې هم اخلي، ځان هم پوره کوي. نن په 3 کې موږ په دې باندې پروګرام وکړو او هغې کې ما یو خبره وکړله چې عاصم شاه ایډوکیټ دغه شهادت چې کوم دی دا به د چارسدې دپاره یوه ګټه روړي، او ګټه به دا وي چې نن دا ټولې سیاسي پارټۍ په یو پلیټفارم باندې د دغه ظلم خلاف دي. وکلا برادري، موجب خان ایډوکیټ، جواد خان ایډوکیټ او دا غ ټول ټیم چې کم دی
بلکې های کورټ بار، سپریم کورټ بار، نور چې کوم تنظیمونه دي نو هغوی هم اعلان کړی دی، جماعت اسلامي هم 3 ورځې ټایم ورکړی دی. خو دا به ګټه روړي نو موږ پکې موږ د موقع نه پیدا اوچته کړو. موږ وایو چې یاره بعضې سیاسي پارټۍ د دغه ایسپروشو ملګرتیا کوي، خو پولیس هغې ته لاس اچوي نو دوی پولیس پسې راپاسي، پولیس نه ټوپکې اخلي، پولیس وهي، پولیس په کوټو کې بندوي. نو موږ پکې دا خبرې خو مو کړې او امید دی هغه زموږ نه لاړه. الله پاک دې الله جنتونه ورکړي، والله د هغه خاندان له صبر